چې بالکل څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن د 14 اگست ورځ ده په مختلف ځایونو کې د مختلف تنظیمونو له طرفه نن د 14 اگست ورځ مانځل کېږي. په هغه سلسله کې نن د پاسبان پاکستان ارګنایزیشن په مرکزی دفتر کې هم په 14 اگست مانځلو په حواله سره پروګرام شوی دی. په دې کې به کیک کټینګ هم کېږي، ماشومان هم راغوښتلي شوي دي، هغې سره به هم د مینې اظهار کېږي، د وطن سره به هم د مینې اظهار کېږي. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पासबान जिंदाबाद, पासबान जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर. مننه، شکریہ. یو خدا چې دا چې د 14 اگست د پاکستان یوم پیدایش دی، نو یو څیز چې را پیدا شي، تخلیق شي، جوړ شي، نو د هغې هغه ورځ خو هېڅکله بدلېدی نه شي. هغه ورځ وي د هغې منځلو کې یا د دې په ورځ باندې تقریبات مناولو کې د نور کله په نسبت چې دا ځل څنګه ضرورت دی، د هغې مین وجه دا ده چې لږ ورځې مخکې زمونږ د هندوستان سره یو معرکه شوې ده او زمونږ مقتدرو حلقو او عوامو او د فورسز زمونږ پاک آرمی، ایر فورس او پاک بحری نیوی دې یو داسې اهم کردار ادا کړی دی چې د پاکستان نه د دنیا هغه سوچ او هغه فکر یې بیخي بدل کړی دی او د دغې په وجې باندې د نن د 14 اگست نمانځل انتهایی زیات ضرور دي. دویمه خبره تاسو وکړله چې بعضې سیاسي ګوندونه دوره ده نه نمانځي. د هر چا خپل نقطه نگاه دی، نقطه نظر دی او خپل نقطه فکر دی، د هر چا خپل، تر څو پورې چې په باجوړ او په مضافاتو کې کم قسم اپریشنې یا د کسې قسم اکټیویټیز دا د سټیټ ذمہ داریانې دي، د هغې کارونه دي. په دې کې زموږ کردار हमेशा सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले पाकिस्तान वाला है कि सबसे पहले पाकिस्तान. नन ورځې په حواله سره زموږ دا پیغام دی چې ښه جوش او جذبې سره دا مناول هم پکار دی او د هغې سره زموږ چې کوم ځای کې بې کوره بې دره زموږ وروڼه او خویندې شوي دي، د هغې سره زموږ غم هم شریک دی، خو د خپل خوشحالي د اظهار او د دې تفاخر د اظهار لپاره د ورځ منځل ضروري دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پاسبان کا مرکزی جنرل سیکرٹری ملک نام ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب ہوں. سب سے پہلے تو میں میڈیا نمائندوں کا انتہائی مشکور ہوں جو اس موقع پہ ہمارے ساتھ شریک ہوئے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج 14 اگست آزادی کا دن ہے اور ہم جو ہمارے ملک میں یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں جو ہمارے ملک میں اندرونی اور بیرونی جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کے لیے ہمارا واضح پیغام ہے کہ انشاءاللہ ہماری پوری قوم ایک پلیٹ فارم پر ہے. ہم اپنے فورسز کے ساتھ، اپنی افواج کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاسبان ہر سال 14 اگست جوش و خروش کے ساتھ مناتا ہے، اسی طرح آج بھی ہمارا یہ ایونٹ انشاءاللہ کافی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا ہے. اور انشاءاللہ پاکستان هر کال چې کوم دی 14 اگست ښه جوش و خروش سره مناوي، خو لکه څنګه چې مشر ویلي دې کال چې کوم دی نو زموږ په ملک کې څه وخت میاشت مخکې په انډیا د طرف نه یو دغه شوی ګستاخي شوې وه، په زموږ ملک باندې حمله کړې وه او د هغې بھرپور جواب پاکستان ورکړی. نو موږ دې ځل نور هم جوش و خروش سره دا مناوو چې موږ دا میسج پاس کوو چې موږ خپل افواج سره ولاړ یو، موږ خپل مکمل سپورټ دی، خپل ټول قوم یو دی، د بیروني مداخلت دپاره موږ هر وخت شانه بشانه ولاړ یو.